ورته ته چې په کوم خبرو پوښي بس باغی عملو کا غدل هم ډیری صحیح ده څه ولا خانه وایدا خدا دا لګی تا په نور ټولو خبر باندې عمل شروع کو صرف په انګلیسي سجدا هغه باندې پوښي ونه نعمت ته پیاده خبر ده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه آیت نمبر 10 نے والے ذکر کیسا تھوڑا دیا وقال نسوة في المدينة اویس شغو في المدينة پشار کے اگئی تا خبر اور رسیدہ چه او دا عزیز مصر د رئیس جمهور یا د صدر اعظم شزا د خپل غلام نه او د سلیو سره محبت کړي یو پروپاګاندا شروع شو وقال نسوة في المدينة اویس شغو في المدينة پشار کے امرات العزیز چخشد دا عزیز مصر عزیز متاستوی دا سړي نوم نه دی دا د عہدی نامه ده لکه رئیس جمهور لکه څه شي نزدوی عزیز مصر توراوید فتاحا چه دا دی ڈیمانڈ کو فتاحا دا غلام فلنا غن نفسی دا زان داغ دا نفس داغ قد شغفها حبا تاکی سرا شغفا حبا ننوت دے پردی دا زرد دی خزتا دا غلام پا حیث دا محبت یعنی محبت دا دی غلام دا دی شزی زرد ننوت دے محمود تا پیدا کیا تھا پیج ورطا ہے کنا اِنَّا لَنَرَاهَا تاکی سرا مونگوینو دا شزا فی ضلال مبین پا واضح خطا کی دا واضح خطا کارا دا ہاں چه مانا دا دا چه یو شزا چه اغا پرنس وی سشیوی پرنس وی او پرنس او شہزادگی وائی یا ملکہ وائی ورطا ملکہ اغا محبت ساتی دا سلیو سرا دا غلام سرا صحیح فلما سمعت کلچ دیو آورید بمکرنا پروپاگانڈا دا دوی مکر دلتا فمانا دا پروپاگانڈا ارسلت الیہننا نو دعوت اولیگ دویتا سیوکل دعوت اولیگ دویتا وآتدت لوننا اتیار کردوی دا پارا متکان یو شایستہ زائد یو ڈیکوریٹڈ پلیس and she arranged them a decorated place وآتت کل واحدت ورک ہر یوید دے مدعوشو خودتا سکینن یو چاکو سشی چاکو دا منگ شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائل چی دا پا فورک باندے او پا سپون باندے او پا دے چاکوانو باندے چاڑا باندے خوراک دا بنیادی طور شروع کرے مصریانہ دے yes that eating with fork spoon and cutting with knife when you are eating that was the culture and civilization of Egyptian from the very beginning یہ مانا دارا کہ ایجپشن دیر ڈیورپ خلق دیر ترقی یافتہ خلق اغا زمانہ کیوں وآتت کل واحدت ورکار یویر دویتا منہننا ددوینا سکینا نائف چاکو وقالت اخرج علیہنا اب آئے ہوئے یوسف علیہ السلام تا اخرج علیہنا اخرج امامہن وقال لیوسف اخرج امامہن یوسف علیہ السلام تے ہوئے دوی مخ تراؤزا فلما رأینہو کلچ دیکھو کت یوسف علیہ السلام اکبرنہو عظمنہو look بتاؤ بڑے چکل دی یوسف علیہ السلام کا تو he was that much handsome just
صحیح دې ته وایي اکبر نه هو دې څه وایي اکبر نه هو فلما رأينه کله چې دوی له یوسف علیہ السلام اکبر نو ډیر لوی وګڼ دې یعنی معنا دا چې وقطعنا ايديهن او دوی داسې د یوسف علیہ السلام د حسن په مطالعه کې مستغرق شوي چې د ځان نه خبر نشوي خپل ګوتې کټ کړې په ځای لدی چې نارنج کټ کړې وي اورنج کټ کړې وي اپل کټ کړې وي څه شي کټ خپل ګوتې کټ وقطعنا ايديهن دوی غسکړې ايديهن لا سنخبل وقلنا وی حاش لله سبحان الله حاشا لله معنا سبحان الله د تعجب خبره ده ما هذا بشران دا یوسف علیہ السلام انسان نه دی he is not look like a human being ان هذا الا ملک کریم نددا مگر ډیر شایسته فرشتہ angel very noble angel قالت اویدے فذالکم اوس د دې موقع رااله د دې به ما خو صرف ډیماند کړو تاسو وګورئ پریک ما صرف ډیماند کړو تاسو ما صرف مطالبه کړو تاسو خو بل سونه پریک کړو قالت اویدے فذالکن الذی وداغ غلام دے لمتننی چه تاسو ملامت ولم زو فیه د محبت باب ددکی د محبت باب کی تاسو ما باندې ملامت وي چې او ملکا غلام سره محبت کړی دی نو زم داسې وام چې د منسټرانو خزي غلام د پاره ګوتې پرې کړې دي د وزیرانو مې نه ها صحیح او دې ورته واضح کړه دا خبره دروغ نه چې ماته ډیماند کړل ولقد راوتو اتاکک مادن مطالبه کړی دا عن نفسه د ځان د فاستعصم د ځان د بچکولو کوشش کړی دی فاستعصم mean he avoided د ځان بچ کړی دی ولا لم يفعل او قسم دے لا لم يفعل کدے ان کی ما اغکار امره چې ما ورته حکم کړی دی if he will not fulfill my demand لا يسجنن دے بقیت کے واچول شي ولا يكون من الصاغرين اشبد یقینا ذلیل خلقنا I will put him dead down I will humiliate him if he will not fulfill my desire دا دومره یعنی پوخ عزم یو وې کده زما ډیماند پورا نه کی ټول عمر به بجل کې ساتم قال او یوسف علیہ او هغه چې وورید چې و دا خو ملکه دا خو کوین دا ادي کوین خو ماته دا څه پوخ عزم کړی دی چې کزه د دې ډیماند پورا نه کوم دا خو ما ذلیلای صحیح نو کدي سره کور کې اوسېږم خو دې نه بچ کېدل ډېر مشکل کار دی مشکل دی کنه حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی الا لا يخلون احدكم بامرأة اجنبية الا وثالثهما الشيطان او كما قال عليه الصلوۃ والسلام الا لا يخلون احدكم بامرأة اجنبية الا وثالثهما الشيطان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی غوږونه کلاو کا سوئی غوږونه خلاص کا لا يخلون احدكم بامرأة اجنبية کزان لا یو څنګه کې شوي تنهایی کې شي یو اجنبي خزه سره نو چې کلم دا سچويشن راغی الله وصالحو الشیطان رائٹ ایٹ دیٹ ټایم شیطان سټپس ان صحیح نو خدم انسټیګیټ کوي اصله انسټیګیټ کوي سیف الله خان پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خزه سره اجنبي خزه سره د تنهایی نه وزن بچ ساتي صحیح شو شیرشا څنګه چې ډېر مشکل کار دی شیطان راشي اخذم انسټیګیټ کوي اصله انسټیګیټ کوي چې دا خیر دی کیسه کې څه خبر نشته زه بل کول دا خپل کوي صحیح شو ندی وجه یوسف علیہ السلام دعا وکړه چې خدای دې کور کې دې شذ سره یو ځای خاون خو لار شي چته ریا ارکتا خاون خو چته راشي ارکتا او دا هم ملکه ده شایسته خزه ده زوم ځوان یم چې تنهایم دې سره دې خو قسم وکړ چې زه دې پرېږم نه یوسف علیہ السلام دعا وکړه به خدای ته بچ کوونکی زما قید خوښه صحیح ما په چرخی ته ولګا صحیح ارګ باندې بخوا I don't like ارګ is قصر in Afghanistan
صحیح نو به پولیس چرخی ته ولېګا دا ارګ نه نه دې ارګ کې زما ایمان ته خطر ده زما عزت ته خطر ده صحیح اوس پته ولګی دا چې ایمان او عزت دا څومره اهم شی دی صحیح چې یوسف علیه السلام وي خدای پولیس چرخی مې پخ دی الته خو ایمان خو بچي ها نه ارګ دی ځکه ارګ خو بس مرګ دی قال اوید رب او رب زما السجنو چی دا قید احب الیا دا ذات خدماتا مما دا آغا عملنا یدعوننی چی دا مال دعوت را کئیلے اغی جانب تا و الا تصرف او دیکھو گورا اس چی دی دا دمرا عظم سر خبر اوکلا خودو تے ہوئی وی کدے زما ڈیمانڈ پورا نکی ذریعہ ذلیلوم صحیح نو ساخذ هم اغی هم پروپیگنڈا کڑی وا او ریکارډ خپل خراب شو د ملکی په نظر کې صحیح ملکی هغه ته ثابت کړه چې دا غلام دی خدا سے غلام نه لږ تاسو ما باندې ملامت ویلا ازم کندم کولم تاسو خپل ګوت کړی صحیح نو هغه عزم ظاهر کړ چې دې به ما ډیماند پوره کوي نه ذلیلوم به نو سره خپل ریکارډ صفا کو ای خودم څه کو ریکارډ صفا کو یو ورته راځه خیر ده کنه یوسف علیہ السلام ته یو عمر راځه اومانا نشي دا لړه نو بل د منسٹر مې نه رااله د وزیر داخله ها انا ورته اومانا کنه صحیح نشي هغه لړه نو د بل منسٹر خزاله بیا ټول ورته مرکه را دي وېزان وړي ذریلې دا شایسته ژوند دی ارګ دی ایر کنډیشن دی هیټینګ دی ها موټر دی بی ام ډبلیو ها صحیح صحیح نو دی وجه یوسف علیہ السلام و چې الله زما او کې خوخ به اخو یو وزه دا غیره تنگم دا پوره اسمبلی ده صحیح قال اوید رب او رب زما السجن حب الیا وقید زیاد خوخ دماتا مما داغا عملنا یدعوننی چی دوی مال دعوت را کئیلے اغی جانب تا وإلا تصرف عنی او کتوان علی زمانا وإلا تصرف کتوان علی زمانا اولوی ڈائیورٹ کو وی کتوان علی زمانا کی دونلا دا مکر دوی دا پلیننگ دوی دا پلاٹ دوی دا دی چی کم پلاٹ کرده ماتا چی مارا گیره پا دی گناہ کی نو وی کت زمادل تا حفاظتنو کی مانا دی دا پلاٹ دا پلیننگ وان علی اصبو الیہن نازب یقیناً مائل شم دویتا ذکر زوان سڑیم سڑے ہاں زوان سڑیم ادھا منسٹران و خضی دی ندہ سے خوم لگ دیس شلم راشلم ہے اے خوخیب صحیح شو خزانے ڈولے کڑے دے تا ڈولے بولو آئی ہاں زانے خوش آئستا کڑے دے ہاں سنگارے کڑے دے نوے اصبو الیہن نازب مائل شم دویتا وَأَكُلْ أَشَمْ بَزَوْ مِنَ الْجَاهِلِينَ دا جاہلان سخا دا با جاہل شم صحیح چی دا عملکم دیتا میں میلان پیدا شی دا بسوشی دا خو جہالت تے فاستجاب له ربو قبول کدد پارا پروردگار دد دعا دد فصرف عنه کیدونا وائلو ددینا وائلو ددنا کیدونا اغا پلیننگ اپلاٹ او منصوب ددوی نسمانا یہ نہیں لگیاوے ورسرا یو رازی بل رازی بل رازی یوسف علیہ السلام دا دعا وکړه نو هغه یې ورسره خبر وکړه ډیر کشرایس کوي ما څه ډیر بس اوس ټاپک بدل کړي اوس ټاپک نو دا اللہ تعالیٰ وی خوچی سنگا دعا کرم آگئی بانی ٹاپک بدل کر فصرف عنه کیدہننا وائڑوی ددنا کیدہننا تدبیر داوی انہو دا اللہ تعالیٰ والسمیع اوریدن کے دعا دے الغلیم عالم دے ظلم باندے چی دا دعا کولا خود ظلم دے اخلاص کولا زمونگا دعا نوا منگا پجوہ بانے دعا کو ظلم سرطا بلدہ گردی کسنگا سے پلا خانا صحیح کنی کم دعا چې زړه د اخلاص راوځي امکان نشته چې خدای رد کړي صحیح دی وجه حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي ان الله لا يقبل الدعاء عن قلب غافل لاهٍ ان الله لا يقبل الدعاء عن قلب غافل لاهٍ الله تعالی دعا یقینا نه قبلوي دا هغه زړه چې خپل دعا نه په خپل غافل دی بس اسی یو الفاظ یې کړی خدای ما بغدا ما مور پلار بغدا مشکلات نه کړو او brother what is this This is not the way.
to invoke Allah subhanahu. دا دعا طریقه نه ده، د زړه د اخلاص الفاظ راو باسه. اخلاص ورته دا صحیح ده. نن زموږ په درس حدیث کې سیرہ او سنت کلاس کې همدغه حدیث تیر شي. تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی دے، هغه سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما پیغمبر علیہ السلام نو اوریدل چې فرمایلی الدین النصیحه، چې دین د اخلاص نامه ده. نصیحه مین اخلاص او سنسیریټی. دین د څه نامه ده؟ د اخلاص. یعنی چې ته وایې چې زه دیندار یم یا مسلمان یم یا دین مې قبول کړی دی، so you must see اخلاص in you. صحیح. پیغمبر علیہ السلام له صحابه ته پوښتنه چې اخلاص چا ده پاره؟ سنسیریټی to whom؟ پیغمبر علیہ السلام لله. نمبر اول خو د خدای لپاره مخلص یې. سبا دا الله لپاره او مخلص یې. دا ولي کې سیف الله خان دا ماریو حدیث کمالی دی. بلکې نن زمونږ د اسټوډنټانو وی ویره د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هر یو حدیث چې دا په ګولډ د لیکل دی. حضور علیہ السلام فرمایل اخلاص چا لپاره؟ نمبر اول الله لپاره. نو الله لپاره اخلاص چې څه خدای وایي چې کوا you must do that and what he has prohibited you must avoid that. اخلاص سره لپاره دا دی چې څه خدای حکم کړی چې کوا نو هغه کوا، چې څه منع کړی دي مکوا. دویم ولی کتابه، اخلاص د الله د کتاب لپاره to practice accordingly. be sincere with the book of Allah. د خدای کتاب سره مخلص یا چې دې سوي هغه عملي کوا. ولی رسوله، اخلاص د الله پیغمبر سره to follow his sunnah، چې دا سنت به فالو کړي صلی اللہ علیہ وسلم. ولئمة المسلمین، اخلاص د مسلمانانو لیڈرانو سره، اخلاص د مسلمانانو لیڈرانو سره to be sincere to the Muslim leaders. نو مسلم لیڈر سیف اللہ خانہ الا مسلم لیڈرشپ په اسلام عمل کو کوي صحیح چې هغه په خپل په اسلام عمل نه کوي ته سره سره اخلاص کوي ها دا مشکل دی. او پنځم ولعامتهم، اخلاص عام مسلمانانو سره. نو ما غیته معلوم باندې درې خبرې چې دي، الله سره اخلاص، کتاب الله سره اخلاص، رسول الله سره اخلاص. that is well and good, that is known. دا غو تفصیل ته ضرورت نشته. الله سره اخلاص حکم به معنی چې کوم شی ناروا کړی دی نه به ځان استکه. کتاب الله سره اخلاص چې څو حکم کوي او فالو کوي. رسول پاک سره اخلاص دا سنت په اتباع کې صحیح شو. خلی ائمه المسلمین، د مسلمانانو لیډر سره، د مسلمانانو رهبر سره. او رهبران دو قسمه، رهبران دو قسمه، یو پیپل ان اتھارٹی او نمبر 2 نالجبل پیپل. ځکه لیډرشپ دو قسمه دي، یو پیپل ان اتھارٹی، پیپل ان اتھارٹی پولیټیکل لیډرز، سوې ورته پولیټیکل لیډرز people in authority. صحیح like رئیس جمهور او صدر اعظم او منسٹرز او والی صاحب او د وخت او صرف بچا نه، یعنی دا سسٹم نه دی. صحیح ځکه کندهار کې بچا نه دی، کندهار کې دغه عمر د خالد وی نه بیا څه کراوه شیرشاه پتہ ولګی ته نه کړم ته پوس کې غته ته کولا کو ځکه ټول وړاندې ته پته لا په اخبار کې نه یو ننګرهار کې یو خبرې وکړې مسلمانې نه دي هغه کوي کوي هغه اشیاء دي دې پیژنه ها ننګرهار ولا خلک موږ کوي ولا ما مستشفى ته چې نو بچا لري ضرورت ها جلالآباد ته مستشفى راشي چې ضرورت لري نو بچا لري صحیح هغه راځي نو ولا مستشفى دغه نه راځي ګیری ولا نه راځي درته هغه لکه نه لکه اړو کې درته ولا هغه وخت جلالآباد ورسره جلالآباد کې وخت راځي دا غزنی کې قندهار ته انا دیوال څه لګي هغه د محمد کابل او صحیح نه هاو د سیستم کې چې څوک اتھارټی لري دیته وي سلطنت یا دیته وي سلطان، دیته وي سلطان د فرد نوم نه دی، سلطان د سیستم نوم دی. صحیح د گورنمنت نوم دی. نو پیپل ان اتھارٹی نمبر 1 او نمبر 2 نالجبل پیپل. د دین علماء سو د دین علماء یو حدیث کې راځي مانن مرګرو ته په سیرت او سنت کلاس کې دا خبره وکړه چې حضور اسلام یو حدیث کې فرمایي صنفان من امتی، صنفان من امتی
دو طبقی دی زما امت کی اذا صلحا صلح الجسد كله صلح الامر كله چې کله دا دو طبقی ټیک وي صلح الامر ټول معاملات صحیح رواني ټول معاملات صحیح رواني و اذا فسدا فسد الامر كله چې کله دا دو طبقی فاسد شي دا طبقی فاسد شي ټول معاملات به فاسد وي الا وهم السلطان والعلماء پیغمبر علیہ السلام فرمائے وهم السلطان نمبر 1 people in authority اور نمبر 2 knowledgeable people ذکر people in authority یا حکمرانان ای کنٹرول کئی فزیکل ای کم کنٹرول کئی شیرشاہ ای کم کنٹرول کئی فزیکل کنٹرول کئی اور knowledgeable people ای فکری کنٹرول کئی ای مغز کنٹرول کئی سبحان اللہ تو پیغمبر علیہ السلام حدیث یو حدیث کسنگا جگہ نہیں دا سے بس علم دے وسٹم دے حکمت دے سبحان اللہ لیکن میں نے یہ حدیث بل ذکر کر پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ الا ان فی الجسد مضغتان خبردار تو انسانی بدن کی دعا مورسلا فلیش یا پیس آف میٹس ٹو پیسز آف میٹس چې دوا سوې ورته پښتو کې د غوښ ټوټې دي انساني بدن کې دوا د غوښ ټوټې دي حضور اسلام فرمایل اذا صلحتا صلح الامر كله اذا صلح چې کله دا دوا د غوښ ټوټې صحیح کار کوي نو ټول بدن به ټیک ټاک وي ټول بدن به ټیک ټاک وي او کله دوا د غوښ ټوټې دا صحیح کار نه کوي فاسد شي ټول بدن به فاسدي الا وهم القلب واللسان یو زړه ده یو زبر ده یو زړه ده یو ژبه ده if your heart is in disorder that is disturbed physically or spiritually your body is disturbed your body and if your tongue is disturbed the entire community will have trouble because of your tongue subhanallah څومره شایسته خبره ده شایسته را کنه ده یعنی دا غزړ چې ده دا ستا باډي خرابوي خدا جبه ده دا ټول معاشره خرابوي څنګه وسره چې بد زبانه صحیح تاسو بد زبانه وای چې خوش کی کوي څه کوي خوش کی وای تاسو شکنجا کوي سپکی خبرې کوي بیک بایټینګ کوي سلانډرینګ کوي شکنجا کوي دلازاریو خیر عمل سلام کې دي شي خو مقصد چې جبه غلطه جبه کنټرول کنه ده جبه کنټرول یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې وهل يكب الناس في النار الا حصائد السنتهم حضرت معاذ بن جبل ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی الا ادلک براس الامر كله زویتا ته د خیر یو فاونټین نخې څه شي د خیر یو سرچشمه درته نخې ویجی خامخیرات او خیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا خپل جبه مبارکه ونیسله وقال له كف عليك لسانك کف علیک لسانک جج یور ټنګ چې کله یو لفظ وای نو څه کوا خپل جبه دا جج کوا چې دا سوې صحیح معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ ورته وی جی الله تعالی مونږ په دیوم نسی الله به مونږه د جبه په دی وینام نسی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی وهل يكب الناس في النار الا حصائد السنتهم وهل يكب الناس في النار الا حصائد السنتهم پیغمبر علیہ الصلوۃ تاسو دا فصل چې کټ کوی مونږ لو وای ورته تاسو لو وای ورته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وهل يكب الناس في النار الا حصائد السنتهم خلق چې جهنم کې غورځي د جبه لو غورځي څه غورځي د جبه لو غورځي او سره چې لو کوي نو پاره کې د کاریزا او اغزی او غنم او غیا او ژوندر او مختلف قسم ویډي هغه ټول پکې کټ کیږي نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې خپل ژبنا لور مجوړ تاسو لور وای کڅ وای لور چې خپل ژبنا لور مجوړ او چې ارته پیرا کټ کې ارته به کټ کوا just think about that what you are going to utter تصویر سال فاضل راو بس نن مې دې حدیث یو نمبر دا څور لګو صحیح وای جبهم قلاده هم بلاده دا صحیح ده جبهم قلاده او هم بلاده بلکې موږ په وطن کې بل ضرب المثل وې په دغه جبه یو سړی ټول شار پړې شي او دغه جبه د وجه یو سړی کورم ډوډۍ شي پړې
صحیح او چې کور ته راځي بد اخلاق کوي مور ورته ویل خدای دې دې خو باشه بیا رااله ځکه چې ژبه بد زبانه ده صحیح او بیا دې ته بل حدیث وي مې ګوردا یو حدیث دی یا سبحان الله سفلخان ګوره کتن نه راغلن سور او محروم شوی د خیر د خبرونه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې من تکفل لی بهاتین اللحمتین اتکفل له بالجنه وکچا مال ضمانت او کفالت راکړه اشورنس راکړه اشورنس راکړه چې دا دوه ټوټې د غوښې دا دوه ټوټې د غوښې لحمه دا دوه ټوټې د غوښې two flesh or two morsel or pieces of beef دا به زه غلط نه استعمالوم کدا چاره د اشورنس راکړه پیغمبر علیہ السلام وایي چې زما بدن کې دا دوه ټوټې د غوښې دي دا به غلط دي اتکفل له بالجنه پیغمبر علیہ السلام وایي دوه لیکلي ورکوم چې ته جنت ته ځې دا اشورنس ورکوم چې ته وسکه ته به جنت ته ځې اوس حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا دوه ټوټو ذکر کوي یعنی ما بین اللحیین و ما بین الفخذین یعنی ما بین اللحیین هغه ټوټه د غوښې چې د دوه تزامه وای د دوه زامو مشکره ما بین اللحیین between two jaws and that is tongue صحیح چې اوسړي کما دا اشورنس راکو چې زبر جبه غلطه نه استعمالوم و ما بین الفخذین او هغه ټوټه د غوښې چې د دوه پتانانو په منځ کې ده ان پرایویټ پارت نو حضور اسلام وایي دا دوه اشورنس ترا کول شي چې جو غلطه نه استعماله پرایویټ پارت غلط نه استعماله نو تعالی اشورنس در کوم چرته وځي جنت ته وځي سیف الله خان څومره کمپریهنسیو خبره ده ها انساني ژوند ورسره جوړیږي یا الله نو ما مرګو ته تفصیل وې د حدیث مایدا دغه وګوره مایدا ټوټه د غوښې د دواړو پتنونو میس کی کدا سړی غلط استعمالي نو سړی خپل عزت وکړي سړی سو کی خپل عزت وکړي او دا زبر چې غلط استعمالي نو سړی د بل چا عزت وکړي ځکه خو لګي سپورټ سپوري خلک بي عزت کوي سکه فاستجاب له ربو قبول کړه پارا پروردگار د دعا د فصرفهن کیدون لا نوالو ددنا کیدون لا تدبیر او منصوبه د دوی انه تاکي سره د الله تعالی والسميع د الله اوریدون کې ده د دعا د پارا العلیم او عالم ده په احوالو د زړه باندې په احوالو د زړه باندې زمون په دې اردو کې او شعر ده ہاں سوئی وہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے د زړه نه چې کوم خبره راوځي دا اثر لري د ژبې خبره اثر نه لري د څه خبره اثر لري د زړه خبره دا اثر لري نو دعا چې کوم د زړه نه راوځي د زړه د اخلاص د دې وجه خو سړی دردېدلی خدای دعا قبلوي ځکه چې سړی په درد وي د تکلیف وخت دعا چې کوم راوځي د ژبې نه هذا صحیح هذا زرين الله تعالى قبله النور نشي نہیں بیاد انه هو السميع تاکي فرد الله تعالی اوریدون کې دے العلیم عالم دے ثم بدا لهم انو گویا د دعا د پاره د دې وجه حضور قلبي دولیک چې د دعا د پاره حضور قلبي بنیادی شرط دی حضور قلبي دا بنیادی شرط ہے نو د حضور قلبی معنا دا ده چې دا ستا کوم الفاظ په زبر اوزي دا اصل کې ستا د زړه आवाज دی دا رس आवाज دی د زړه आवाज دی ژبه صرف داغه ترجمان ده سفر خانه ژبه صرف داغه ترجمان ده یعنی आवाज د زړه دی فاستجاب له رب فصرفانو کیدون لا ځکه چې یوسف علی السلام دغه ځای کوم دعا کوله او دې وګوره سفله خانه او تاسو ټول حاجی غنی دا د زړه نه आवाज هغه ځای راوځي چې کوم ځای سړی د مادي دنیا د ټولو اسباب او د وسایلو نه بالکل مایوس شي چې دینه نه امید شي د مادي اسباب را ټول نه ځکه چې څو پورې مادي اسباب باندې سره ډیپند کوي زړه د आवाज راوځي نه
دا ولکه دا ډېره اهمه خبره نن سره مده چې څو پورې مادي اسباب ته سره توجه کوي تر هغه پورې आवाज د زړه نه راوځي چې څنګه راوځي د جبه نه راوځي خو په ځین کې دا چکر ګرځي نه پیسې خوشته صحیح بینک بیلنس شتا صحیح په پولیس کې زما یو سره شتا په سیاست کې نه یو منسو شتا صحیح اوس دا څو پورې چې دغه مادي دنیا کې دا شی نه او دا سهاره موجودي نو خبره اخلاص ته نه رسي چې دې ټول ارسنه مایوس شي نو بیا خبره څه خبره راوځي کوم نه راوځي د زړه نه راوځي نو پروپاګاندا خو غلې شو صحیح د هغه وخت دغه وخت پروپاګاندا خو سره دې بعد بیا شروع شو اخبار کې بیا بیان راغی فار ایگزامپل په ټي وي باندې بیا خبر رااله ټي وي باندې صحیح نو اصلا تر دا وخت پورې یوسف علیه السلام جیل ته نو تله خو چې دا بیا اثر نو په ټي وي باندې په پرنٹ میډیا کې خبر رااله نو بیا بادشاہ فکر وکړ چې دا خبره تر هغه نغلی کې چې څو پورې دا سړی په جیل کې نه چولې نو کدا سړی مو په جیل کې واچو نو اتوماتیکلی به دا الزام او تهمت زما د خزینه لری شي په چا به وځي په د براشي چې غلطی ده کړې ده صحیح شو ثم بدا لهم بیا واضح شو دویتا من بعد ما رأوا الآیات پس داغه چې د نشانه د پروپاګیشن وکړي یعنی نشانه د پروپاګیشن داسې لکه مثلا بادشاہ ته خبر راغی چې هغه تګنیډا هیلز کې د مسجد نه بهر څخه خلک روډ باندې ولاړو دا یو بل سره غپ شپ لګاو څه کول غپ شپ لګاو نو دا یو بل ته څنګه دنیا کې سکیږي اوس خو لګیاري ملکی او کوینز هم غلامانو سره مخالفه کوي صحیح بادشاہ ته دا خبر راځي او دا فاګراو په کوڅو کې خبرې شروع شوې صحیح نو اوس دا الزام بسنګ لکېږي چې دا سړی جیل ته واچو ثم بدا لهم بیا وظاهر شو دویتا پس دا هغه چې دوی نشانه وکته لا يسجدن له چې یقینا دلکه ته واچي حتا حين تر یو فکس ټایم پورې حتا حين معنا تر یو فکس ټایم پورې فکس ټایم معنا دا چې 2 کاله 3 کاله 4 کاله 15 کاله نه until the propaganda will die itself چې تاسو پورې واچي چې دا پروپاګاندا ختم شي بس نو خبر وایي چې خبر خلاص شي نو بس او پولیس را کف هینډل یوسف علیہ السلام غوړي کف هینډل وو ته جیل کې واچ او د جیل تلار نو دعوت والا خلک چې وی الله والا خلک دیو که مسجد کې هم د خدای خبره کوي که کور کې هم د خدای خبره کوي حجاب کوي هم د خدای خبره کوي که بزنس کوي هم د خدای خبره کوي او که په چرخي کې بیا د خدای خبره کوي نو الته خورو د خلکو نور څه کار دی ورته سبق وایو صحیح هم په داجیل کې وو په دا پالیټکس کې جیل کې وګره نو بس جیل ته بلنه خوشاله وو خوشاله په دې چې بینز خو ملایدل صحیح ډوډۍ او بینز خو ملایدل او مفت کې به کلام سره ملاو نو دا هریپور جیل کې دوه هریپور جیل ډېر غټ جیل دی او پکې تقریبا مونږه کریمینل یو طرف ته 300 تقریبا سوره 300 تقریبا خو مونږه 2623 کسان پولیټیکل لرو ایو له دنیا لا نو 2600 او 23 کسان دا په پالیټیکس په جیل کې صحیح او دا سار ما دا درس کو په دا درس کې په دومره ډیر خلک نه ځکه چې تاسو خاصم خلک خدای طرف ته وځي بس کار صحیح سمرګریو غریبانان ډېر تنګ شو چې درد وشو ویره چې دعا کوي به عذاب نه تاسو عذاب اندایو ورته ته څه عذاب دی خطوره زده سه بیګار خو نه کو کار مار هیڅ نشته وی دا بیکاری او لوی عذاب دی هغه وی تنګ شو په دیو چې بیکاری خطوره رسو او دیو بیا را پاسو راړې یو بلا سو او بوس کو څو راځي بارو ودخل معه السجن اداخل شو د سرا السجن جیل تا فتیان فتیان معنا دوزوانان نو جیل کې قیدیان خو ډیری خو څه کسان سره د سړي خصوصي تعلق پیدا شي څه کسان سره سړي خصوصي تعلق پیدا شي ودخل معه السجن اداخل شو د سرا
السجن قیتا فتیان دوزوانان قال احدهما ویود دی دوارو دیرال السحر سورت بعد چې تعلق معلق او یوسف علیہ السلام کې دا خو الله والا سره دی ټول رسته عبادت کوي بندگانی کوي چې څوک ورسره کینی د خیر خبره کوي ورته د الله ير ورته وړاندې کوي د شرک نه منع کوي د توحید درسونه کوي صحیح ناغي ورته ورځ راغله او ورته موږ خوب کتل دي ځکه چې خوب سره ونی خو چاله دي موري شپ لذي نو مولا صاحب لذي نو ورته راځي موږ چې خوب لیدلې وېګا we have seen a dream. Just go ahead. What's there? ودخل معه السجن اداخل شو دسرا السجن قیتا فتیان دوزوانان قال احدهما ویود دی دوارو انی ارانی و ما زان قتل دی یا زان وینم احصر خمرا دیکھو گورا چې د انګورانو نه جوس نه جوړوم او واین ته جوړوم شراب جوړوم انګوران نه جوس نه جوړوم اصلي جوړوم شراب جوړوم انی ارانی آصر خمرا و زدان گورم پا خوب کی چیزن چوڑو ما شراب انگرونا وقال الاخر ادویموی انی ارانی زدان ونم خوب کی احمل فوق راسی چوڑم احملو مانا اوڑم چوڑم فوق راسی د سر د پاسا خبزن ڈوڑای سشے ڈوڑای پسر بانی دی تاکل الطیر منه خوراک کئی مرغان داغے ڈوڑائنا نبئ یعنی زمان پسر بانی ڈوڑای دی مرغان رازی آگے نا خوراک کئی نبئنا بتاویلے وے خبر منترا کر تعبیر دے خوب انا نراکا تاکی سرا منگوینتا من المحسنین دنیکان خلقنا نو اس پتہ ہو لگے دا چی پا تعبیر دا خوب کی صرف علم کارگر نہ دے علم و تقوی دوارا چی اوزائشی نو علی تعبیر دا خوب کی چی علم و تقوی دوارا اوزائشی نو بیا اللہ تعالی د داس عالم په قلب او دماغ کې تعبیر د خوب ورچي نو صرف متقی سره هغه په تعبیر د خوب نه پويږي او صرف عالم سره هغه په تعبیر د خوب نه پويږي بلکې عالم متقی یا متقی عالم دته الله زکه چې دا صفن نه چې انت به کتاب کې وای دا صفن نه دي چې ته به کتاب کې وای کورس په وکي بیا په تعبیر باندې پويږي دا ترانسپیرنسي ده د قلب او دماغ څخه ده ټرانسپیرنسي ده دا تصفیه ده د قلب او دماغ چې زړه او دماغ الله تعالی دومره ټرانسپیرنٹ کی کرسټل کلیر کی سیو کی علم او تقوا سره دومره کرسټل کلیر کی چې په هغه کې ریفلیکشن کیږي سکیږي پکې ریفلیکشن کیږي او دا هغه ریفلیکشن په اساس باندې یو عالم لګیای تعبیر ورکړي خبر ده انکرال انا نراک من المحسنین او خوبنا دا بیا درې قسمه دي شریعت سو قسمه دي درې قسمه یو ته حدیث النفس حدیث النفس هغه خوب دی چې ته خوب کې هم هغه شی ویني چې کوم په ویشه باندې کې صحیح شو لکه شیرشاه گاڑی خرڅای نو بس په خوب کې لګیا گاڑی خرڅای نو دا حدیث النفس دی یعنی دا شی دماغ کې پرنټ شوی دی غریب ګرځي شی دماغ کې پرنټ شوی دی اگر نہیں کرتی میری تعبیر کی ضرورت نہیں تھا کدا سے خوب شیرشاہ ہو کہ تو ہمارا راگ نظر کار خطب ہوئی ہم کہنے تعبیر سے ضرورت ہے صحیح شو دویم تو وہی تحزین الشیطان صحیح ورتا تحزین الشیطان تحزین الشیطان mean that shaitan is going to frighten someone in his dream تو خوب کی یروی سے کہ یروی لکه یو سړی په خوب کې وای مار را پسیو زمرای را پسیو سپای را پسیو مرشم په دونو ها په کنده کې پری وتم سیلاب په مخه کړو د بلډینګ نه راخلاصم داس خوب او بو کې ولویدم دته وای تحزین الشیطان سو ورته تحزین الشیطان او دا چې خوب د پاره چې څو خوب د احساس شي او سترګې له کلا شي فورا نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم and spit to your right shoulder 3 times left to your left shoulder 3 times to make shaitan to run away just do like this اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
کني دا وته اوس بیا وته کې د شپې بیا باندې غړي صحیح نو دا مثل په اخلاص کا دا B52 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. او دریم ته وای رؤیا صالحه رښتونی خوبونه. نو رښتونی خوبونه چې یو شایسته منظر سره ګوري څه ګوري a beautiful scene او شایسته شین ځای تاسو خشته ونه وي شایسته خلکو پکې تاسو شایسته بسترې پرته وي ها ګوربچې پرته وي صحیح او بیا شیش کباب کېدل او شیرشاه ټول په خپل خړل کله کله به ته او شیش مونږ تراوړو دا صحیح نو دا چې ټول په خپل خپل دام خیر خبره ده صحیح ځکه ځای شایسته صحیح دا مونږ ته هر کله سبق راځي دا وګڼه صحیح شو دغه کې به کدا جاب دي زیوم په اورل باندې صحیح دا جاب پسې قرباني کا او چې دې کله شیش کباب کې چا اور خطا نه کې نو دې ته وایي رؤیا صالحه. اوس دغه رؤیا صالحه چې وي دا تعبیر ته محتاج وي دا تعبیر ته محتاج ځکه الله تعالی یو لایټ ورکړي دې سړی له صحیح بعض اوقات په دغه رؤیا صالحه کې یو خطرناک شی ورته خو یو لایټ ورکړي شیرشاه ته وایي چې نه دا کم اراده چې لیکلې ده دغه کا دې واپس شه نو دې یو متقی عالم تراشي هغه ورته استازین کې یو پلانینګ دی استازین کې څه یو پلانینګ دی هغه پلانینګ د نتیجې په اعتبار تعالی لپاره خنه دی وډراک څوک وډراک نو دې ته وایي رؤیا صالحه. او دا رؤیا صالحه دا د نبوت په څلوېښتمه حصہ ده. That is a part or a portion of 46 portions of nubuwwah and prophethood. Ruya Salihah, righteous good dreams. او وجه دادا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وحی رسیو کول نه وړاندې شپږ میاشتې مسلسل خوبونه وکړل. Before the event of Hira, Prophet sallallahu alaihi wasallam used to see righteous good dream for 6 months constantly. مسلسل به دا خوبونه کتل شایسته هر شپه almost شایسته خوبونه. او حضرت عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ چې دا خوبونه به داسې الا جاء مثل فلق الصبح د دې تعبیر به دومره تیز را روان سبب یعنی چې کوم شی او پیغمبر علیه السلام ته خدای خوب کې وخو داسې تیز به دغه تعبیر را روانو په ایگزیسټنس کې لکه شپې پسې چې سبا خامخا راځي دا ولیک چې د دې تعبیر به دومره یقیني راته لکه څنګه چې شپې پسې سحر یقیني راځي. اوس د پیغمبر علیه السلام سیف الله خانه نبوي زندگی سوره وا درویش کاله بیا لس کاله مکه معظمه کې لس کاله مدینه منوره کې درویش کاله. اوس درویش کاله چې د دې پارټس جوړ کې ایکوال شپږ میاشتې سوره نو دا سوره کې شپږ سره درویش دوه واره کنه هر یو کال کې دوه پارټس وشي شپږ میاشتې او پارټ شپږ میاشتې بل نو د درویش کاله سوره جوړیږي شپږ سلويخ. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې رؤیا صالحه دا د نبوت شپږ سلويختمه حصہ ده. او په دې حواله ورته وایي چې شپږ میاشتې مسلسل پیغمبر علیه السلام رؤیا صالحه کړل صحیح شو. نو د درویش کاله چې د شپږو میاشتو په ایکوال پارټس کې ډیوایډ کې نو سوره جوړیږي شپږ سلويخ. سیف الله خان ګاټ دا یو خبره. دویمه خبره یو شان خوب به دو کسانو کتلی خو د یو د پاره تعبیر یو وي د بل لپاره تعبیر بل وي. یو د پاره تعبیر یو وي د بل لپاره تعبیر بل وي. لکه حافظ ابن سیرین رحمت الله علیه فرمایي یو سړی خوب وکړ یا چابل چا دغه لپاره وکړ چې د نیکډ دی چې د سره د لوسه نیکډ دی. اوس نیکډنس د یو د پاره مو کته شو د بل لپاره هم کتل شو. اوس ناو اټ ډیپندز
چې دا چا د پاره لوسېدل لیدل شوي دي دا څنګه سړی دی چې دا چا د پاره لوس کېدل یعنی مثلا یو سړی هغه خوب کتلی دی فار ایگزامپل د شیرشاه لپاره چې دی مې خوب کتلی لوسو صحیح ا دې یو بل سړي لپاره چې هغه خوب کې کتلی لوسو صحیح اوس د تعبیر لپاره دا مولوي صاحب چې دا کوم راغلی چې تاسو چلو مولوي صاحب هغه نه تپوس کوي دا شیرشاه څنګه سړی دی د کردار په حواله توجه ښه سړی دی مزګزار سړی دی درس ته هم راځي ډېر کوآپریټیو سړی دی صحیح هغه بل سړی چې کتلی لوس هغه څنګه و یاره جي هغه مزه یې نشته صحیح اوس دغه لوسوالی د شیرشاه لپاره د ګناهونو نه پاکیزګي ده چې دا بربنډوالی ځینې عبارت دی چې الله تعالی ورته ګناهونه معاف کوي هغه ګناهونه تې وینځي هغه ګناهونه تې وینځي او د هغه بل سړي لپاره بې حیایۍ کې انوالو کېدل چې سړی به زناکاري کوي ځکه دا کردار خراب دی پته ولګېد اصلا بد سړی دی نو خبره ده انکرام صحیح لکه مثال سره به دا واضح شي امام ابن سیرین رحمت الله علیه تابعی عالم دی انو دته یو سړی راغی د درس کې ناس لکه موږ درس وایو او یو سړی راغی صحیح نو چې د درس وقو کړه نو هغه ورته رامخې السلام علیکم وعلیکم السلام ما جی خوب کتلی دی ورته وی ښه څه دې کتلی خوب کې وی خوب کې مې اذان وی خوب کې مې څه وی اذان وی امام ابن سیرین رحمت الله علیه ورته دا څه کتل د دې تقوا ګلو په مخ باندې ښکاري کنه ښکاري یو سړی به د رنګ نه تور وي افریقن وي صحیح خو تقوادار سړی وي ته چې ورته وګورې هغه نه معلوم کې دې سړي کې د ایمان ګلو ده دې سړي کې د ایمان بل سړی به خو وایي سور سپینې چې ورته وکتل داسې نحوست به د هغه نه مخ نه راشي صحیح ریزې نه مخ ته راوځي ستا سترګې راوالي صحیح الله دې معافي وکړي الله دې معافي وکړي الله دې معافي وکړي صحیح to some extent not to a great one صحیح جو جنوي سړی راشي دا څه ورته وګورم فوراً ایکس رے راشي زما ذهن ته دا الله تعالی مهرباني صحیح اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د مؤمن په قلب او دماغ کې او په سترګو کې الله تعالی د ایکس رے قوت چولې ده څه چولې ده فراست وي ورته پیغمبر علیہ السلام وي د مؤمن د فراست نه ځان بچ کوا دې چې سړی ته ګوري د الله په لایټ ورته ګوري دې فورن د سړی ایکس رے وباسي دې فورن څوکي د سړی ایکس رے وباسي سیف الله خان ته پوښتنه کی مولوی صاحب دا فلانه سړی مولوی صاحب نور څه خبره نه پته خو نو یې مزه را نکړه صحیح ورته دې سړی مزه را نکړه بس هغه سیر اغله ځین صحیح نو سیف الله خان پوښي مولوی صاحب بزرګ سړی ده دا مولوی صاحب وای ها بزرګ سړی دی واقعي دا سړی د مزه سړی نه دی خبر ده کړه نو امام ابن سیرین رحمت الله علیه ورته وی مبارک شاه نیکسٹ ایئر به حج لځي نیکسٹ ایئر به حج ته ځي بیا سبق شروع شو چې دویمه وقفه وکړه یو بل سره راغلی و ناستو السلام علیکم وعلیکم السلام وی خوب مې کتلې وی سره کتلې وی اذان مې کو خوب کې امام ابن سیرین رحمت الله علیه ورته څو کتل ورته خدای نه یریږي دا عمل دی بس کا کله لاس پر کټ شي دا عمل دی بس کا غلو وی دا عمل دی بس کا کنی لاس پدې کټ شي اوس مسله دا شو چې دا شاګردان ته وی خدایا خوب دواړو یو شان کتل لري یو حج ته لګي او بلنه لاس کټ کوي چې سبق ختم شو ورته یې دا خبره باندې پوه نه شو امام حسین رحمت الله علیه ورته وی چې صرف د خوب ټیکسټ ته باندې ګوري د خوب ویو ته باندې ګوري هغه سړی او دا بدواړه سره ملټیپلای کې دا ویو او دا سړی دا بدواړه سره څه کې دا ملټیپلای کې الوی تعبیر صحیح راوځي وړم باندې سړی دا په مخ باندې د تقوا ګلو د تقوا لایټ وکړي دا غلط ارادي نشته نو هغه ته د حج تعبیر ورکړه د قران نه د قران نه چې الله تعالی سوره توبه کې ذکر کوي چې واذان من الله للناس يوم الحج الاكبر الته لفظ اذان راغله ده د حج په حواله اگر چې اذان الته په معنا د اعلان ده په معنا سره د اعلان ډیکلریشن اذان ده ډیکلریشن موږ ډیکلیئر کوو چې دا موږ اوس کله اذان شروع کوو الله اکبر د دې معنا سره چې موږ ډیکلیئر کوو چې دا د موږ وخت ده دا ډیکلریشن ده
صحیح نو هغه آیت نه مولا تعبیر راوستو چې هغه اذان کو مورته حج لفظ قرآن کریم کې الله و اذان من الله للناس يوم الحج الاكبر او ودا بل سره داغه چهره باندې د فسق اثر د فجور او د بدکردارۍ آثار او نشانه ته ناغله به تعبیر د قرآن نور کو چې د یوسف علیه السلام رونه هغه پسې هغه आवाज کوونکی आवाज وکړ فاذن مؤذن ايتها العير انکم لسارقون اعلان کوي اعلان کوونکی جو قافله والو تاسو غلا کړی دا تاسو کړی دا نو انته هم لفظ اذان ذکر دی اسرقه او غلا ذکر دا سره د فکردار سره نو اورته او واقعي within a few days so in the last cut within a few days the other guy he started going to the house of Allah subhanahu wa ta'ala got it ودخل معه السجن اداخل سد سراقتا فتيان دوزوانان قال احدهما ويود دوالو اني اراني وما ځان کتل دي خوب کې آسر خمران چې نچوړو مشراب وقال الاخر ويبلني اراني ما ځان کتل دي احمل فوق راسي خبزا چې زوړم کېری کوم سکم وړم فوق راسه سر د باندې خبزن ډوډۍ تاکل الطير منه مارغان خوراک ای داغینا نبینا بتاویل وی خبر را کمو ته بتابیر ده ان نراکا تاکي سره مونږ وینو تا من المحسنین د نیکانو خلقنا قال او یوسف علیہ السلام لا یاتیکما طعام ترزقانه اوس دا سحر وختو دا څه شو سحر وختو او جیل کې د ډوډۍ ورکولو نظام الاوقات دی البته خو سړي په مرضی نه د جیل د انتظامی په مرضی چې هغه وي ډوډۍ وسو شروع کی یو ولس بجې څو شروع کی نو دا سار وخت یو 8 بجې یا 9 بجې یوسف علیه السلام ورته وی ان شاء الله د لنچ نه مخکې به تعبیر درک صحیح سو یعنی اوس نه د لنچ نه د غرمې ډوډۍ نه مخکې قال اوه ورته یوسف علیہ السلام لا یاتیکما طعام ویلا بنی راغلتا طعام ډوډۍ ترزقانه چې کوم تاسو ته درکوې شي پجې کې الا نباتکما ودا ډوډۍ بلانی راغلی بلکې دا غینه مخکې ما به خبر درکړې تاسو لبتاویل پتا بیرته دیکھو قبل ان یاتیکما مخکې دراتو د ډوډۍ نه تاسو ذالکما دا هغه شی دی مما دا هغه علمنا علمنی ربی چې ما ته خدای پروردگار زما نو اوس پته ولګی دا دغه تولی ک ذالکما مما علمنی ربی چې د خوبونو تعبیر دا وهابی دی کسبی نه دی ته دا لفظ لیکن بیا پویم چې د خوبونو تعبیر دا څه شی دی وهابی دی کسبی نه دی وهابی دی معنا دا گاډ گفټډ شی دی دا څه شی دی گاډ گفټډ شی دغه لپاره کورس نشته سیف الله خان دغه لپاره په مدرسه کې په یوسای کې کورس نشته دیو یوسف علیہ السلام ورته وی دې ما کورس سره کړی ذالکم ما علمنی ربی دا گاډ گفټډ شی دی او کسبی هغه شی دی چې سره ځان په مړ کی سیف الله خان تاسو ډیګری غوښته ځان دې مړ کړی صحیح نو دا ته کسبی علم وایي هغه ته سوې اجغنی تاسو کوم ډیګری غوښتنه ځان دې پمړ صحیح ځکه دا کسبی شی دی کسبی معنا یو هاو ټو ډو دیٹ یو هاو ټو ټرای هارد لیکن تعبیر د خوب تعبیر او رؤیا meaning of dreams that is not something kasbi چې ته بلارسي چې ته په یونیورسيټي کې داخله والے ذالکما مما علمنی ربی ودا غشید چې تعلیم را کړې ما طرف زما انی ترکتو تاکي فرما پر خود دې ملت قوم الملت داس قوم لا یؤمنون بالله اوس دې وګوره چې دا د دین والا سړی وی الله والا سړی نو ته چې سوکراشي لومبه ورته د خبره د دین کوي خلک وراشي خپل مقصد لپاره لومبه ورته خبره کس کوي د دین کوي اوس موږ ته خلک راځي دلته امریکا خو ماحول داسې خلک دین کوي نه بلکې دین نه خبر دي صحیح اوس موږ ته سره پار راشي پلار مې جی بیمار دعا وکړه پلار مې مرشوي جنازه دی دعا وکړه وعده کوم صحیح جاب میں نه چلیږي فلان فلان صحیح نو ویا هغه وخت مونږ هغه موقع ایکسپلاین بیګام یو ملګر راغی وېزه جی وعده کوم دلته ولاړو التزو جماعت والا سره ناستم نو دلته ولاړو اوس دلته ولاړو ما دینه فایند اوټ کړه دا سړی پورا امریکا نه شوی دی دا سړی پورا امریکا نه شوی دی انډیا
صحیح نه زموږ یو ملګری سره خبر وکړه نو بیجی تاسو سره کار دی ما دیونه جمعات کې مسجد کې ورانه ده څه نو خیر زه ورته ورغلم صحیح علما خان د منځو وختو قریب نو السلام علیکم وعلیکم السلام نو ورته څنګه راغلی وی زجی نه کاه بکوم نو دې لپاره راغلی مې کله به کې وی په اگست کې به کوم still you have lot of time صحیح نو ما ورته وی مې دا نکاح کنو کوم صحیح بیا فطری طور دا بچی پیدا کیږي بلا خلق مې دغه سوسی خبره ده کړه خو مې د نکاح نه وړاندې دا کانټریکټ تا خود سره دی د نکاح نه مخکې یو بل کانټریکټ تا الله سره کړی کلمې والا لا اله الا الله محمد رسول الله اما دا صرف 3 منټه مانځه ته پاتې دي and mentally you are not ready to pray your salat asr or salat maghrib صحیح why you are doing your nikah in Islamic way and you are not praying your first salat صحیح بس اصلي تا خبره کلیک شو زردري شوز وستل جرابي وستل al tarado او بیا راغ دلته we promise I will pray and I will perform my prayer صحیح look you have to expect the situation صحیح اب یو دعا کوي شو دلته یو ګروپ راغله دلته موږ مونږ کو ایله راغلیو وې نکاح ته راغلیو دلته مګر راغلی یو خلک ناس دي لاړم بل سپینځل خلکو درې څلور زنانه وي وا تلس پکې ناری نو وې موږ نکاح ته راغلیو ما are you Muslims we yes ما have you prayed your prayer we no no more than a I cannot solemnize your nikah. I am here to solemnize the nikah of Muslims. And I don't know whether you people are Muslim or not. Because you are praying, you are sitting here so shahad. پښتون کو مزاج دا نه اوس دا چلې چې دی وي کمپرمایز نه اوس د پښتو د عذاب په لرکینو کمپرمایز سره نه کوي څنګه محمود ها نو بس بهر ته بیر هغه ټول غریبانان رامن ډکړه ټول د صورت تیار کړ صحیح ایون اخذ هغه د صورت ځای کوم ځای ما داده به دا بروخه یې مون زوکای دا نه پس بیا مرته لوی تقریر کولم به په مانځ باندې صحیح ښه نکاح ورته ورسته وي نو به مرته مانځ باندې تقریر کوم به په حیثیت د مسلمان ستاسو مداري د منځونه کوي صحیح او بلکې چې نکاح ولا کو نو ما ورته بیا خو لغون غیر رسوایی وا چې ورته مې دا ویلې ما دواړو کسانو ته مې تاسو ما فالو کوی دا ټول ګروپ ما فالو کوي ما وایي چې آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن وإننا ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسبحانه وتعالى وضعنا على الليل وأنا النهار فالله خير حافظا وأرحم الراحمين الله أكبر